من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. سورہ آل عمران دری حصو پاول حصہ کی اثباتو د توحید دا اللہ رب العزت او غدری بابو نوا. دویم حصہ کی اثباتو د رسالت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قبائح ذکر کول د منکرینو د رسالت. دریم حصہ کی بیانو د جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. پائی کے اول اصولو د پارا د تاسیس د جماعت بیا اغا اصولو چی اغی سرا فتح و کامیابی راتلا او اغا نخی و علا علتون خودل چی اغی سرا شکست راغلو. اس د دی زینا شرائط ذکر کئی دا امیر دیتا چکم آیاتون تلاوت شو پدے کی دو شرائط دی او درم شرط برست راشی چی مجاہدینو دا مومنانو امیر بسنگ انسانی مشر بسنگی نو داغی صفتونا او داغی نخی داغی علامی خی چی امیر او مشر آگه کی بدا خوی نئی دا عادتو نئی نو ملگری با منظمی او کدا نئی نو ملگری با خوریگی اختلافات با پیدا کیگی. یو صفت دا دے چی امیر او مشر آگه با چی دینو نرم مزاج والائی ملگرو سر با سختی نکی دیرا کدے جبا غلطه خوزی سخزڑی نو دا با دا ملگرو دا افتراق سبب شی. دویم رستو را روان دے چی امیر اغا با خیانتگر نئی مشر با خیانت نکی دا قوم پا مال کی پا غنیمت کی پا بلس کی. او دریم شرط با ورپسی بیا سبانی درس کی راشی چی امیر با معلمی د دین اسلام تعلیم باور کئی د قرآن درس بکئی د حدیث درس بکئی د خلق تزکیہ بکئی د خلق د عقیده او د عمل اصلاح بکئی نو بیا به مرګری دې سره منظمی او کار به مخ کیږي. نو اول شرط چې امیر با نرم دل والای نرم زړه والا. فبما رحمت من الله لنت لهم فبما رحمت من الله
پس په سبب د رحمت د الله تعالی لنت لهم نرم شویت دیتا ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت کچرتویت فظا بد زبانا غلیظ القلب د سخت والا لانفضوا من حولك خام خادی بخوار شوستا نگیر چاپیر تختیدلی بودرنا نبی علیہ السلام پا اخلاقو کی یو نمونوا دا سے اخلاق اللہ پاک ورکڑیو چی یو انسان با دا نبی علیہ السلام خوال راغے نو چی تبا نو آغا با کلمہ ویلی وا صحابو با ہر یو پڑک دا محسوس والا چی دا ہر یو نزیات امین دا اللہ دا پیغمبر ما سر دا بل بویل چې ما سره ډیره مینا ده بل هر یو لزان لمینا او محبت ورکړو صحابي وی چې کلم نبی علیہ السلام مال مخل راغله ده نو الا تبسم نبی علیہ السلام مسکه شوی ده نبی علیہ السلام باندې څوک په سلام کې نشو مخکې کېده نبی علیہ السلام اخلاق داو چې چا سره به لاس میلاو کو نو آغا وقت پوری بید آغا انسان لاس نیولیو تر سوچ دی سڑی با دا اللہ دا پیغمبر لاس نو پری خوده او دا آغا لاس بیونیو نیر بے مخامخ آغا تا کتل چی آغا سڑی بسترگی نویخ کتا کڑی نبی علیہ السلام با نخ کتا کولی نبی علیہ السلام دا سے اخلاق والا دا سے نو لکه دے زمانے لیڈران چی لاس نچی چی سلامم در لنا اخلی لاس ملاول غلر خبر دا خوال نشی ورکلی صحابی بلار یا که زنانه با و کنارینه با نبی علیہ السلام پا کور با نچو کی دارانو نبا پابندیانی وی نیغ بلار او دا اللہ دا نبی نبی تپوسو که دا مسئلہ سنگر نو جواب بے والا ورکا حدیث کے رازی زنانه برالا بوڑای خزا کمزوری نبی علیہ السلام تبوی تاثر میں سوال جواب دے تپوس بے کو نبی علیہ السلام باوتا دا مدینی پا کسو کی یو سیٹ تشو ویوائی سا مسئلہ دا دای ورطننی ویلی چی تب مانا لار کی تپوسو نکے او تب رازینو مانا با تپوس کے نا دا سی یو دا اخلاقو نمونوا نبی علیہ السلام صحابی بیمار سنو لار تپوس تو بیلار صحابی سکے چی یہودی بیمار شوے دینو نبی علیہ السلام تپوس لتلے اخلاقو یو نمونوا انک لعلا خلق عظیم دغه وجوا چې څوک به ورسره ملګری شو مومن بشو نو هغه به داغه بیا تابعدارو او هغه بیا د نبی علیہ السلام نه بنه جدا کېده یو کس ویلیو یهودیو وای ما په تورات کې د نبی علیہ السلام نښې لیدلې وي چې دای نښه ده او دای نښه ده او دای نښه ده نو نوری نخی خو ما ټولی پا نبی علیہ السلام کے معلومی کڑی چی دا نخی خو بالکل صحیح دی دا واقعی چی پیغمبر دی خو یو نخی می دام لیدلی و چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سر چی یو سڑے سمر جہالت کی نو دے دمر صبر نکار اخلی دا صبر چی دے نو پا غصبان غالبی نو ما ویل دا گورم دا خواسی پتہ نلگی د سره شراکت شروع کوم چې دا صفتم معلوم کما نو ما د نبی علیہ السلام سره یو معامله وکړه پیسې مې ولا ورکړې او ته مې ویل چې مال به کجوري راکې چې کجوري کله وشي نو یو چې ډیره خاطر فیصله وشوه په دې کې د کجورو وخت لا پاتې او ما چې کومه نیټه وسره یاد کړې او پای کې لږ وخت هم پاتې انو ویزلانم او د نبی علیہ السلام تم ډیر ردی بدی ویلا چې تاسو د عبدالمطلب دا خاندان ټول داسې او داسې د خلکو پیسې خوري او د خلکو مالونه خوري او ګوره تعالی څومره وخت شو چې ما پیسې درکړې دي او ته چې دنو اوسه پورې مال کجوري نه راکې خ غصې په حالت کې مې وته خبرې وکړلې نو اوس کدا بل کس وینو ویلی وی چې ته خو لیونی ستا خو لا نیټه پاتې ده او ته دومره ردې بدې وې والې نبی علیہ السلام غږم ونه کړ ابوبکر حضرت عمر ولاړو
انو عمر رضی الله عنه سخت غصه شو، وی کته د الله پیغمبر سره بیخي نږدې نه وي نو تا نه به ما را سر کټ کړی وي، ته د الله حبیب ته دومره خبرې کوې. نبی علیہ السلام ورته عمره زه او دې دواړه د دې خبرې نه بلې خبرې ته ډېر ضرورت لرو چې دته داسې ووایې چې روره په چا دې قرض وي نو داسې مه غواړه لکه دا ته چې څنګه انداز باندې لګیایي، او ما ته دا ووایې چې د چا قرض در باندې وي نو قرض ورکوه، ځان خلاصوه د قرضونو نه. د غصې ته ضرورت نشته چې ته دته غصې کوې، او خیر دی د ده په ما حق شته، نو د حق والا د خبرې به سړی وړي که نه، ورشه شا بدله د ده دومره دومره کجوري دی هغه موله ورکه او دا لږې وله په سیوا ورکه، دا د داسې شو. وایي حضرت عمر زه لاس نه ونیولم، ما ته وایي چې راځه چې کجوري دله درکمه. نو وایي زه حضرت عمر ته مې وایي چې بس ما له کجوري نه دی پکار، ما چې څه کتل هغه مې ولیدل، ما کتل چې د نبی علیہ السلام غصه هغه د هغه صبر سیوا کوي او د هغه غصه په هغې باندې د هغه صبر غالبي. ما هغه هر څه ولیدل، دا د غصې حالتو نبی علیہ السلام څومره خوږې خبرې کولې. نو بس زه کجورو له نیم راغلی، زه کلمه وایم، زه ایمان راوړم، ما دې له راغلی وم چې د ده اخلاق مې لږ کتل. نو مسله دا ده د الله د نبی اخلاق څه عجیب اخلاق و. یو کس راغی د باندې او نبی علیہ السلام هغې داسې صادر نه ونیو قریبو چې صادر یې ولشلولی ریح که داسې، وایي ما له پکې څه راکوې که نه راکوې دی ما د الله په مال کې نورو خلکو له یې ورکوې ما له پکې څه نه راکوې. نبی علیہ السلام وخاندل، وایي دله م ورکوې لکه داسې یو اخلاقو د الله د نبی. فبما رحمت من الله، په سبب د رحمت د الله تعالی لنت لهم نرم شوی ته دیتا، ولو كنت فظا کوي ته بد زبانه چې کنځلې او ردې بدې او غصې دې کولې، غلیظ القلب د سخت زړه والا، لانفضوا من حولک خامخا دی به خواره شي ستا نه ګیر چاپېره تښتېدلي به درنه. فاعف عنهم فس معافیو کا دیتا، واستغفر لهم او بخنو غواړه دی دپاره د الله نه چې کم ستا په حق کې کمی وکړه نو معافي ورته وکړه، د الله په حق کې کمی کړې نو الله نه وله بخنه وغواړه. وشاورهم فی الامر، او مشوره کوه د دوی سره په کار د دین کې. وشاورهم فی الامر، ګوره د الله حبیب هغه له خو به د اسمان نه الله وحي رالیږله چې څه مسله به وه نو وحي به راتله، او دلته بیا م وایي چې وشاورهم فی الامر، د خپلو ملګرو سره په کار کې مشوره کوه. یو خو دا ده چې مشوره په هغې کارونو کې مراد ده چې په کومو کارونو کې وحي نه راغلي، او هغه د رای سره تعلق ساتي، نو په یې کې په خپله رای یوازې مه چلېږه، مشوره کوه. او په دې باندې د الله د حبیب عملو. نبی علیہ السلام په غزوه خندق کې د صحابو سره مشوره کړې ده، په احد کې د صحابو سره مشوره کړې وه، دارنګې په نورو ځایونو کې نبی علیہ السلام د صحابو نه مشورې اخیستې، تر دې چې بیبي باندې الزام لګېدلی نو د صحابو نه مشوره اخیستې ده. وشاورهم فی الامر، دا هغه کارونه چې په یې کې وحي نه راغلي. دویم دا چې نبی علیہ السلام ته په حق معلوم مو خو بیا به مشوره اخیسته، ولی تطیبا لقلوبهم، د دوی د زړونو د خوشحالولو لپاره. کیدای شي چې ستا په زړه کې یو خبره وي او هغه بالکل صحیح، خو بیا هم ملګري راجمع کوه او د هغې نه مشوره اخله چې دا کار داسې وکړو که نه. نو که چېرته هر یو خپله رای پیش کړه، ته هم پکې خپله رای پیش کړي، که ملګرو کې اخلاص او ستا رای خوښه وه نو دا به ومني، که نه نو د هغې هغه به ومني. هغې کې وګوره په ګڼو رایګانو کې چې کومه رای د قرآن او د سنت موافق و هغه واخله، خو په دې کې به دا پیدا چې په مشوره کار وشي نو تا به څوک نه بدناموي چې دی خپل سمې دی او خپل کار دی کوي او دا دی کوي او هغه دی کوي، او چې بغیر مشورې نو که کار صحیح خو ډېره ښه که لږه خوا دی خو خپل سمې دی کوي، په خپل سمې روان کړی دی چې ورسره څه کوي هغه دی کوي. پلار د زامنو سره مشوره نه کوي نو په کور کې اختلاف پیدا کېږي، رور د رور سره مشوره نه کوي نو په کور کې اختلاف پیدا کېږي.
دو مرګري دي یو بل سره مشوره نه کوي په خپل سمي کار کوي نو اختلاف پیدا کوي مشوره د اتفاق او د اتحاد لپاره بهترین شی دی او ګوره حب شی يعمي ويسم د یو شی مینا د انسان له کې راشي نو هغه سړی لوندوم کی او هغه سړی کونوم کی دا هغه پیدا ور تخکاری خدای نقصان ورته نخکاری مشوره کې دا خیری خلک وایي کنه د کتاب په دواړه مخه ګوري نو مشوره کې دا خیری چې ته به دا شی پیدا مو ګوري او چې کوم خلاف مشورې دی به مو واوري نو پاغي باندې بم سوچو کې نو چې کوم یو خی بیا پاغي باندې عمل وکړه وشاورهم فی الامر مشورو کر دای سره پکار کې حدیث کې راځي ما ندم من استشار ولا خاب من استخار هغه سړی با چرته په خپل کار پیمانه نشي چې کم سړی یو کار کوي او مشوره مخکې وکړي او هغه انسان به چرته تاوانی نشي په یو کار کې چې د استخاره کوي فاذا عزمت فتوکل علی الله فاسکل چې قصد او اراده وکړي د یو کار فزان اسپاره په الله مشورې نه پس په یو کار متفق شوي نو بیا اعتماد په الله او هغه کار شروع کا ان الله یقینا الله يحب المتوکلین من کید توکل کون کو سرا توکل ستوای توکل هو الاعتماد على الله مع اظهار العجز فالله اعتماد سرد عجز د اظهار نه چلا زډیر کمزور ما ډیر عاجز ما الله ته زما امداد وکا ته یک زه خو کمزور یم نو زما الله خو کمزور نه دی کنه ز عاجز یم نو زما الله خو عاجز نه دی پاغه ځان وسپارا ومن يتوکل علی الله فهو حسبه الله وی چا چې په الله توکل کو نو دغه الله کافی دی د پاره الله به د هر مصیبت نه بچ کی ان الله يحب المتوکلین یقینا الله من کی توکل کوم کو سرا چې څوک په الله اعتماد او توکل کوي ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ان ينصركم الله توکل زکه په الله وکا چې هغه د امدادو کې نو څوک در باندې نشي زوره ورکړي او چې الله د امداد نه کوي نو ټول دنیا د در سره شي نو سبا وکي ان ينصركم الله که امدادو کې الله پاک تاسو فلا غالب لكم فسسو زور ور پتا سو نشته وان يخذلكم او كفريد الله تاسو امداد فمن ذا الذي ينصركم من بعده فسوق دغه کس امدادو کې تاسو پس د پر حدود الله پاک را وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله باندې ځان دې اوس پر مؤمنان مخکې سوي ان الله يحب المتوکلین الله د توکل کوونکو سره مینه کوي اوس وایي چې مؤمنان دې پر رب العالمین توکل وکړي نو دا به د الله محبوبان شي وما كان لنبي ان يغل دا اوس دویم شرط امیر چې امیر جماعت بسنګي هغه بداسي چې خیانتګر بنئ د قوم مال بنوي قوم سره دوکا بنکي قوم سره زیاته بنکي الله علماء لیکلي دي دا هغه وخت کې دا آیت نازلو چې د بدر په جهاد کې په غنایمو کې یو کمبل وا چې هغه په غنیمت کې راغلی و بیا هغه کمبل چې دا کنه هغه روکه شو چا واغستا نو دار چا خپل سوچي کنه چا په کې دام ویله چې کې دې شي جدا کمبل ډیره مزیدار او هغه نبی علیہ السلام اغست یا یو تور وا او هغه تور چې دینو هغه روکه شو غنیمت کې و بیان وا وای کې دې شي دا نبی علیہ السلام اغست الله پاک دایت راولېږي چې نبی او خیانت دا دواړه نه جمع کی نبی هغه انسان الله ګرځي چې د هر قسم ګناہوں نه پاکي ارسله الله پیغمبري نه ورکي نو چې نبی دی نو هغه به خیانتګر نه او چې خیانتګری نو هغه نبی نشي کېده دا د دې لپاره چې څوک په نبی علیہ السلام باندې غلط ګمان نه کوي
یو خدا شو. او یا د جهاد مسله نه دغه شانه چې د نو عامه مسله کې بیان کا. منکرین او مشرکین او بویل چې پیغمبر علیه السلام ګوره دا سخت مسلې مکه وکنه، شرک ته شرک مو وایا، ارڅ ته بدعت مو وایا، زمونږ د رسمونو او رواجونو خلاف مکوه. دا خبرې خیر دی مکوه. څنګه نه کوم نو چې الله راته وحی را لېږلی دی چې خیر دی کنه دا بعضې پکې پرېږدوه کنه هر یوه مو بیانوه. نو الله دا آیت راولېږي چې لکه نبي درته خیانتګر ښکاري، دی به خیانت کوي، دی به د الله دین پټوي، دی به خلکو ته نه بیانوي. الله وی وما کان لنبی ان یغل، نبی خیانت نه کوي. نو د نبی نه رستو امیر به خیانت نه کوي، مشر د قوم به خیانتګر نه وي. دا نه چې ووټ د خلکو نوالی او ستا د ووټ وی صحیح حقدار، نو د دې دا مطلب بیا نه چې ستا د ووټ صحیح خیانتګر چې بیا د چا ضرورت وي هغه لپاره هېڅ هم نه وي. که د پیپ ضرورت وي نو د هغه کور ته به نه لګي، چې کم یار دوست دی هغه ته به لګي. د لارې ضرورت وي نو د هغه به نه پخېږي، چې کم یار دوست دی د هغه به پخېږي. به بیا مخ ملازه ده ووټ په وخت کې ټول د هغه دوستان او د هغه چې دی نو سپورټران او چې بیا کله ووټ واخلي نو بیا بس خاص خلک وي چې هغه د هغه کسان د قوم په نوم مال راغلی او هغه په خاصو خلکو تقسیم شي. دا خو غټ ظلم دی. داسې به نه وي چې مشر شوې که نه نو د لاس دا ګوتې ټول یو شانه دي، په دې کې غټ هم شته او په دې کې وړې هم شته. که ته دې غټې ته په غټ نظر ګورې، دې وړې ته په وړو کې نظر ګورې، نو قیامت کې به ته مجرم او ګناهګار یې. مشرت آسان شی نه دی، مشرت ډېر ګران شی دی. دا به ډېر سوچ کې ډېر احتیاط به کې د قوم مال ونه خوري. 1 روپۍ د قوم وخوړله، د یو کور نه غلا وکړه نو هم غلا ده، خو چې د قوم غلا دې وکړله نو دا خو د ټول قوم مجرمې کنه. سبا به د ټول قوم ستا په ګریوان کې لاس یو کس سره دې زیاتې کړی نو هغه هم زیاتې دی، خو چې پوره قوم سره دې زیاتې کړی نو د هغې به څه جواب ورکړي. خیانت به نه کې، دوکه به نه کې. که یو سړی مشر کېږي د دې دپاره چې د قوم خدمت وکړي، ثواب به ورته میلاو شي. او که دې له مشر کېږي چې د قوم وینې وڅکي، دې له مشر کېږي چې د قوم حق ووایي، نو وروره بس ځان له بیا جهنم کې ځای خوښوي. مشر هغه به خیانتګر نه وي چې د جیب نه پکې لګولی نه شي، نو د قوم مال به نه خوري، د قوم مال به نه وي. ما کان لنبی ان یغل، نه دی مناسب دی یو نبی دپاره چې خیانت وکړي. ومن یغلل یات بما غل یوم القیامه، چا چې خیانت وکړه نو راتلل به وکړي په هغې چې کوم خیانت یې کړی دی د قیامت په ورځ باندې. خپل خیانت به په شا کړی او را روان دی. نبی علیہ السلام صحابو ته یو ځل وایي ګورې اوس نه درته وایم چې خیانت نه ځان وساتئ. چا څه شی پټ کړی که نه نو د قیامت په ورځ باندې به هغه په شا راړولی او را روان دی. یو سړي به اوښ را پټ کړی او دا اوښ به یې را په شا کړی او برلاري به وباسي او ما ته به چغې وایي چې د الله پیغمبره زما امداد وکړه، نو زه به بیا هلته څه امداد وکړم. چا چې دی نو غوا او ګډ او بیزه پټه کړي نو هغه به یې په شا راړولي. چې چا بل شی پټ کړی نو هغه به د چا نه ځمکه یې ساره کړې ده په زوره. د قیامت پر ورځ به تر اومې ځمکې د دې په دې سټ کې د توق په شان ور واچولی شي چې اوس یې ګرځوه. دا وړې خبرې نه دي. څه خیانت چې دې کړی نو د هغې سزا به درته میلاویږي. کوشش وکړه چې د پردی حق ونه خورې، د پردی حق ونه وې. وما کان لنبی ان یغل، ندی مناسب د نبی دپاره چې خیانت وکړي. ومن یغلل یات بما غل یوم القیامه، چا چې خیانت وکړه راتلل به وکړي په هغې چې کوم خیانت یې کړی دی د قیامت په ورځ باندې. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، بیا پورا بدلی به ورکړي شي هر یو نفس ته د هغې چې کوم عمل یې کړی دی په هغې باندې به ظلم نشي کولی. افمن اتبع رضوان الله، دا نبی د الله پاک د رضا تابع دی. څوک چې د رضا تابع نو هغه د ګناه والا کار نه کوي.
افمن اتبع آیا هغه څوک چې هغه تابع دی هغه خیانتګر کېدی شي چې هغه تابع دی د رضا د الله کمن باء بسخط من الله کېدی شي دی په شان د هغې چا چې اخته شوی په غصې د الله په غضب د الله ومأواه جهنم او ځای د هغه جهنم وبئس المصیر او ډېر بد ځای د راګرځېدو دی دا جهنم هم درجات عند الله هم درجات عند الله دی په خاوندان د درجو د الله په نسبت باندې یا لهم درجات دی د پاره درجې دی په نسبت د الله والله بصیر بما یعملون الله پاک لیدونکی دی په هغې چې دی کوم عملونه کوي د هر چا به خپل مرتبه خپل مقامي چا دنیا کې ډېر کار کړی دی نو چته مرتبه وي چا خیانت کړی دی نقصان وي الله ته د بندگانو د اعمالو پته ده نو دو شرایط د امیر او د نبی یو به نرم دلی بد زبان او سخت زړه والا بنئ مرګرو نه به مشوره اخلي او بل بدای چې خیانت او دوکه به نه کوي اول ته وګورئ فبما رحمت من الله په سبب د رحمت د الله تعالی لنت لهم نرم شوی ته دیتا ولو كنت فظا کوي ته بد زبان غلیظ القلب سخت زړه والا لانفضوا من حولك خامخا دی بخوار شي استاد خوانا فاعف عنهم پس ما پیو کدیتا واستغفر لهم وبخنو غواړه دی د پاره وشاورهم فی الامر ومشوره کو دی سره پکار کی فاذا عزمت فتوکل علی الله فسکل چې قصد او اراده وکړي نو ځان وسپاره په الله ان الله يحب المتوکلین یقینا الله مینه کوي توکل کوونکو سره ان ينصركم الله امدادو کی اللہ پاک ستاسو فلا غالب لکم پس نشتر غالب پتاسو سوک وَإِن يَخْذُلْكُمْ كَفْرِيدِ اللہ امداد ستاسو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ پس سوک دے غکس امدادو کی ستاسو پس دا اللہ پر خودونا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او پا اللہ وانزان دے اس پار مومنان وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَغُلَّ ندی مناسب د نبی د پاره چې خیانتو کی ومن یغلل یات بما غل یوم القیامه چا چې خیانتو کراتلبو کی پاره چې کوم خیانت کړه دې د قیامت پر ورځ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بیا پورا بدلی به ورکړي شیاری او نفس ته داغه چې کوم عمل کړه دې او دای باندې ظلم نشي کوله افمن اتبع رضوان الله ایا هغه څوک چې تابع دي د رضامندیا د الله کمن کې دیشی په شاندار چابا اب سخط من الله چې اختی په غصې د الله ومأواه جهنم او زید هغه جهنمی وبئس المصیر او ډېر بد ځای د راګرځېدو دی دا جهنم هم درجات عند الله دی خاوندان د درجو دی د الله په نزد والله بصیر بما یعملون الله لیدونکی دی په هغې چې دی کوم عملونه کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث وصلى الله عليه وسلم